أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زمونږ موضوع ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر 40 کاله ته رسیدل، شپږ میاشتې پورې خوبونه لیدل او دا لومبنې وحي د 40 کاله په عمر کې پیغمبر علیه السلام ته ورکړل کېدل. سیرت نگار لیکي چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمر 40 کاله ته ورسېدو نو په دې عربو کې، په دې قریشو کې او په دې مکه کې پیغمبر علیه السلام د صادق او د امین په نوم باندې مشهور چې خلکو به ته امانتدار وي. د قریشو امانتونه به د سره پراته وو. په دغه معاشره کې هم پیغمبر علیه السلام کردار داسې و چې چېرته خیانت دا نه و کړی. د یو قائد یا د یو مربي یا د یو مشر یا د یو باکرداره انسان دپاره لومبني صفت دا دی چې دی به په ژوند کې امانتدار وي، دی به خیانت نه کوي. او دغه صفت په پیغمبر علیه السلام کې به درجه اتم موجود و. دویم صفت د پیغمبر علیه السلام صادق و چې پیغمبر علیه السلام به رښتیا ویل. په دغه معاشره کې چرته په ژوند کې دا چا نه دی ویلي چې پیغمبر علیه السلام چرته دروغ ویلي. د خپلو اخلاقو نه مزین او ښایسته یو لوی کردار یې لرلو، یو لوی فکر یې لرلو، یو لویه پوهه یې لرله، بهترین اخلاق یې لرل او د دغه معاشرو د ګندګۍ، د دغه معاشرو د بدو اخلاقو نه پیغمبر علیه السلام لري. د خلکو ورسره ډیره مینه وه، ډیره محبت و. بیا داسې دور رالی چې تقریبا 6 میاشتې د نبوت د میلاوېدو نه مخکې پیغمبر علیه السلام چې به کم خوب د شپې ولیدو نو سحر به هغسې رښتیا کېدو. په دغې خوبونو کې 6 میاشتې تېرې شوې. بیا پیغمبر علیه السلام تنهایۍ طرف ته راغب و، یا به د معاشرې د خیر ښېګړې کار کو، په مثبت سرګرمو کې به حصه اخیسته او یا به پیغمبر علیه السلام تنها ژوند تېرو. نو ځان سره به د خوراک څښاک سلک سامان واغستو او لا بړلو د مکې نه لرې یو 2 میله لرې غار حرا به ورته وي. هلته کې به وخت تېرو او د الله په دې کائنات کې به غور او فکر کو. سیرت نگار لیکي چې په دغه وخت کې چې کله د پیغمبر علیه السلام عمر مبارک 40 کاله شو نو یو ورځ حضرت جبرائیل علیه السلام رالی پیغمبر علیه السلام ته دغه غار ته، او پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې اقرأ ولوله. پیغمبر علیه السلام جواب ورکو چې ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم. حضرت جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام د خپلې سینې سره راجوخت کو او بیا یې پرېښود. بیا ورته وویل چې اقرأ. پیغمبر علیه السلام بیا هغه جواب ورکو چې ما انا بقارئ. په دویم ځل بیا راجوخت کو، بیا هغه سوال جواب وشو. په دریم ځل چې کله د سینې سره راجوخت کو بیا یې پرېښود نو پیغمبر علیه السلام لوستل شروع کړل. او دغه د سورې علق ابتدایي آیاتونه چې اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا 15 آیاتونه لومبني وحي د قرآن مجید په پیغمبر علیه السلام نازل شوه. او حضرت جبرائیل علیه السلام لاړ او پیغمبر علیه السلام بیا د غار حرا نه خپل کور مکې ته راغلی. په دې د پیغمبر علیه السلام د 40 کلن ژوند کې یا د دې لومبنۍ وحي میلاوېدو کې زموږ دپاره چې څه رهنمایي او څه اسباق دي په هغې کې یو څو دا دي. نمبري خبره خو دا ده چې پیغمبر علیه السلام په دغه جاهلي معاشره کې، په هغې معاشره کې چې پای کې برایانې وې، ګناهونه خپل کردار یې پاک ساتلی. او دا د هر نبی دا صفت دی چې هغه خپل قوم ته فرمایلی دي فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. هر نبی با خپل قوم ته دا ویل چې ما خو په تاسو کې د نبوت نه مخکې هم ژوند تیر کړی دی. آیا زما په ژوند کې تاسو څه عیب لیدلی دی، څه حامي، څه نقص مو لیدلی دی، څه برایي مو لیدلی ده یا د نبوت نفس؟ نو دا د یو رهنما، د یو قائد، د یو مربي دپاره بنیادي صفت دا دی چې د به کردار پاک وي،
د ده به ماضي پاکوي، د ده به نوجواني پاکوي، او چې د چا نوجواني داغداره وي، د چا نوجواني کې عیب وي، د چا چې په سغې ژوند کې کمې کوتاهي وي، نو دغه سړی قائد، دغه سړی رهنما، دغه سړی مربي نشي جوړېدی. بیا چې موږ ګورو د پیغمبر علیه السلام په دغه 40 کاله ژوند کې د نوجوان لپاره ډېر لوی واعظ او نصیحت دی. خصوصا په دغه 40 کاله ژوند کې پیغمبر علیه السلام یا د معاشرې د خیر ښېګړې په کار کې حصه اخیستې ده، په مثبت سرګرمو کې حصه اخیستې ده، او یا تنها پاتې شوی دی. نو که موږ لا په دې معاشره کې د برایه نه ډکې د سماج کې سوچ وکړو، نو د یو نوجوان لپاره دا ده سبق دی چې دی یا د معاشرې د خیر ښېګړې په کار کې حصه والي، یا په مثبت سرګرمو کې حصه والي چې د کومې نه معاشرې، انسانیت، قوم، وطن، عوامو ته خیر وي، او یا دی د معاشرې نه تنهایي یوازې پاتې کیږي. اگر چې په اسلام کې دا نشته چې لا رحمانیت فی الاسلام، په اسلام کې جداوالی نشته دی، دنیا پرېښودل نشته دی. خو چونکې دا د نوجوان د تربیت دور دی، نو د تربیت په دور کې دله پکار دی چې دی صرف علم زده کړي، تربیت وکړي، ځان ټیک کړي، اخلاق ټیک کړي، کردار ټیک کړي. او یا د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی چې الجلیس الصالح خیر من الوحده والوحده خیر من جلیس السوء، چې یا د جداوالي نه ښه ملګری بهتره دی، او چاته چې ښه ملګری نه میلاویږي نو په کار دا دی چې د خراب ملګري د ملګرتیا نه دی تنهایي اختیار کړي. د نوجوان لپاره په دې کې واعظ او نصیحت دا دی چې دا نوجوان له پکار دا دی چې دی تربیت وکړي، دی خپل تربیت وکړي، دی زده کړه وکړي، دی علم وکړي، دی ښه او خراب وپېژني، دی غلط او صحیح وپېژني. او چې کله د عمر 40 کاله ته ورسي، نو دا 40 کاله عمر داسې دی چې په دغه ټیم کې په انسان کې اعتدال راشي، د ده په پوهه کې دروندوالی راشي، د ده په سوچ کې استقامت راشي، او دی بیا د صحیح او د غلط فیصله کولی شي. خو د نوجوانۍ په دور کې یو نوجوان دا سوچ لري چې زه به د وطن او د قوم تقدیر بدل کم، او په دې کې دی عملی کار کوي، عملی کردار لري، نو عموما دی اکثر بیا د تاوان سره مخ کیږي. ځکه د نوجوانۍ کې چې کله انسان تربیت نی شوی، علم ورسره نی شوی، مثال په تور یو سړی ته دا پته نه چې قرآن کې الله تعالی څه وایي، دی د قرآن د ترجمې نه نی خبر، دی د احادیث نبوي صلی الله علیه و آله وسلم نه نی خبر، دی د پیغمبر علیه السلام د سیرت او د کردار او سیرت النبی نه نی خبر. نو دا نوجوان به د صحیح او د غلط تمیز څه وکړي؟ آیا محض دی د دغه سیاسي قائدینو په بنا باندې دی خپل ژوند بدلولی شي، دی د صحیح او غلط تمیز کولی شي؟ نو لاول نوجوان له پکار دی چې دی علم زده کړي، د علم د زده کولو نه پس چې دی د صحیح او د غلط تمیز زده کړي، او د صحیح او د غلط د تمیز د زده کولو نه پس بیا دی په معاشره کې خپل کردار ادا کوي. خو چېرې داسې نه وي، د سره علم نه وي، د تربیت نه وي، او دی کردار ادا کول غواړي، نو بیا راځي د پښتو متل دی چې هندو ستړی او خدای ناراضه. بعضې نیم ټیم کې انسان په صحیح نیت د بغیر علم نه هغه کارونه وکړي چې هغه د ده لپاره وبال جان جوړ شي، د ده لپاره د نقصان باعث جوړ شي. بیا چې موږ په تاریخ د اسلام کې ګورو، نو چې کله هم نوجوان دغسې بغیر علم نه میدان ته راوتي دی، نو هغه ډېر د قوم او د وطن د مشکلاتو سره مخ کړی دی. یا د الله د رسول فرمان هم دا دی، مفهوم دا دی چې کله د یو قوم مشر نوجوان شي، نو دغه قوم د مسایلو سره بیا مخ کیږي. نو د نوجوانۍ کې د تعلیم او د تربیت کوشش کېدل پکار دی، نه چې یو سړی ځان قائد یا د ملک واک په لاس کې اخستو کوشش کوي. دا د وطن او د قوم او نوجوان دواړو لپاره د نقصان باعث ګرځي. بیا سوال دا پیدا کیږي چې یاره په کومه معاشره کې مونږ ژوند کوو، نو دا معاشره خو ډېره خرابه ده، دا زما تربیت نه کوي. نو دې حوالې سره یو دوه مثالونه ذکر کیږي. لومبنی مثال دا دی چې مونږ سونې ته وګورو. سونا کو تو هر څومره په ګند کې، په سخا نالې کې او په سخا ډیران کې واچې، نو دغه سخا ماحول، سخا ډیران، دغه غلاظت د دغه سونې قیمت نشي ختمولی، نشي ډیویلی کولی. بلکې دغه سونه چې کله هم انسان له په لاس ورشي، نو نه د سونې رنګ بدل شوي او نه قیمت خراب شوي. نو دغه رنګې د کم انسان چې ذات پاک وي، د کم انسان چې اصلیت پاک وي، نو هیڅ کله معاشره دی نشي خرابولی، ورنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند به متاثر شو. دویم مثال ورکوي د مئی،
چې دا مې په اوبو کې پیدا شي، په اوبو کې غټ شي، ټول ژوند په اوبو کې تیر شي، خو چې کله د اوبو نه راوباسي نو د دنه په بدبو خېږي، د دنه بسخا بوی خېږي. نو دغه معاشرې د دغه مې نه بدبو ختمه نه کړه. دا ځکه چې د دې مې ذات بدبودار دی. نو دغه رنګ چې کله د یو انسان ذات بدبودار وي، د ده نسب بدبودار وي، نو دا انسان معاشره نشي پاکولی. بهرحال انسان چې کله کردار د ده نسب د ده اصلیت پاک وي، نو معاشره په ده نشي متاثره کولی دی. بیا تاسو خیال کړي انسان دا خوبونه ویني، خصوصا په نوجوانۍ کې چې زه به د ملک او د قوم تقدیر بدل کم، زه به دا وکم، زه به دا وکم. نو خوبونه بیا په 2 قسمه دي. یو خوب خلک د شپې ویني او یو د ورځې ویني. نو د ورځې د دې خوب سمانه نه لري، دا انسان وهم او خواهشات او ګمانونه دي. پیغمبر علیه السلام جون ته چې مونږ وګورو نو هغه به د شپې خوب لیدلو، او د الله رسول فرمایي چې کوم خوب د تهجد په ټیم کې ولیدلی شي نو دغه انسان مستقبل د تخی. د الله رسول 6 میاشتې پورې خوبونه ولیدل. نو مونږ هم چې د شپې کم خوب وینو نو په کار دار چې دغه لږ سیریس وو، ځکه دا فرمایي علما چې دا د نبوت 46مه 46 حصه ده. پیغمبر علیه السلام جون ټول 30 کاله د نبوي دور په دې کې دا 6 میاشتې دا خوبونه لیدل او هغه خوبونه به رښتونه کېدل. نو کم خوب چې موږ د شپې وینو په کار داره چې دغه شپې دا خوب موږ چېرته د نیک او صالح سړي سره ډسکس کو او هغه موږ ته سره رهنمایي راکړي، په هغې باندې بیا موږ خپل سوچ جوړو. دویم بس دا تربیت به موږ یو نوجوان غواړي چې موږ به تربیت څنګه کوو، تربیت به زموږ څنګه کیږي، موږ به د معاشرې یو صالح فرد څنګه جوړیږو، او بیا چې کله د معاشرې دپاره کردار یا د قوم یا د ځان یا د وطن یا د خاندان دپاره کردار ادا کوو، نو دا به څنګه ادا کوو. نو په هغې کې دا فرمایي چې کله د پیغمبر علیه السلام عمر 40 کاله شو نو حضرت جبرائیل علیه السلام راغلی او پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې اقرأ اولوله. د الله رسول ورته فرمایي چې ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه یم. نو 3 پیرې پیغمبر علیه السلام د خپلې سینې سره راجوخ کو او بیا یې پرېښود. نو د هغې نه پس پیغمبر علیه السلام لوسته شروع کړه. په دې کې زموږ دپاره دا درس دی، یو سړی زده کړه کوي، یو سړی تربیت لي، نو څرنګه چې جبرائیل امین ورته فرمایي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق، په نوم د رب خپل، یعنی د خپل رب نوم یا د خپل رب کلام الولا. نو تربیت دپاره لومبنی شرط خدا شو چې دا د الله تعالی د کلام نه کیږي، کوم چې قرآن مجید دی، کوم چې حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم. نو د تربیت دپاره لومبنی شرط دا دی چې دا د عصري تعلیم نه کیږي، بلکې دا د مذهبي تعلیم نه تربیت کیږي د انسان، کوم چې انسان ته صحیح غلط او خپل فردی ښیي. دویم حضرت جبرائیل علیه السلام چې د پیغمبر علیه السلام د خپل سینې سره راجوخ کو، نو د دغه تربیت یا د دغه مذهبي علم تعلق د دې سره دی چې دا به د استاد د سینې سره یو ځای کینی، هغه ته به مخامخ کینی. په کوم شاګرد چې د استاد د سینې روحانیت د هغه نورانیت نه غورځېږي، نو دغه شاګرد زده نشي کولی، زده کړه نشي کولی او نه د تربیت کیږي. لکه څرنګه چې موږ وګورو سوشل میډیا، فیسبوک شولو، یا موږ وګورو یوټیوب شولو، موبایل شولو، داسې ایپونه دي چې د علم د موبایل ترې ډک دي، نیټ ترې ډک دی، نو د هغې باوجود خلک زده کړه نشي کولی. چېرته یو نوجوان د دې موبایلونه چېرته قرآن زده نه کړو، حدیث زده نه کړو، ځکه چې دا د زده کړې د علم د زده کړې ذرایع نه دي، او نه د دې نه د چا تربیت کیږي. د تربیت دپاره د پیغمبر علیه السلام ته د دې وحي په لومبنۍ وحي کې دا 2 شرایط ښودل شوي دي. نمبر 1 دا دی چې تربیت په قرآن نه کیږي، د الله د کلام نه کیږي، د نبی علیه السلام د سنت نه کیږي. او دویم دا دی چې د تربیت دپاره به دا شاګرد ځي، د استاذ ته به کیني او د استاذ نه به مخامخ زده کړه کوي. خو دا 2 شرطونه په یو تربیت کې نه وي چې مذهبي تعلیم نه وي، او دویم استاذ ته مخامخ ناسته نه وي، نو دا به هیڅکله فایدهمن او سودمن نه وي. لکه موږ په خپله معاشره کې وګورو، د هر سړي په لاس کې موبایل دی، او هر سړی د ځان سره سوچ وکړي چې آیا دله قرآن په ترجمه ورځي، دله د پیغمبر علیه السلام احادیث ورځي، یا دله سیرت النبي صلی الله علیه وسلم ورځي. نو جواب به په نفي کې، په سلو کې به یو کس هم د دې نه نه زده کړی. خلاصه د دې ټولو خبرو دا شوه چې د یو انسان لره پکار دی، یو نوجوان لره پکار دی چې د 40 کالو عمر پورې د کم از کم یا د وطن یا د قوم یا د معاشرې په مثبت سرګرمو کې حصه والي. دویم دی خپل ټول سوچ په خپل تربیت او په علم باندې ورکي. کومه سرګرمي چې د وطن یا د قوم یا د معاشرې خلاف وي یا د اسلام خلاف وي، نو د هغې نه پکار دا دی چې دې تنهایي اختیار کړي، د هغې نه یوازې شي.
بله دا ده چې کله د انسان له نوجوان له دا پکار دی چې دی د دنیا هر فن زده کوي، هر علم زده کوي، په لومبني دله دا دی چې کم د دین علم دی دا د استاز نه مخامخ هغه ته کیني او دا د هغه نه زده کي. نو چې کله دغه نوجوان په دې طریقې سره چې نمبر 1 دی په مثبت سرګرمو کې حصه والي، دویم دی د وطن او د قوم مخالف سرګرمونه غاړه وکي، دریم په معاشره کې دی د برایا په وخت کې دی تنهایی اختیار کی، څلورم دی د مذهب علم سره ټچ شي، پنځم دی استاز د مذهب تکین او د هغه نه زده کړو کی. نو د 40 کالو په عمر کې به دی یو مضبوط کردار لري. بیا چې دی په معاشره کې خپل کردار ادا کوي، د وطن د قوم نه سیاسي نه مذهبي نه د دنیا بل فرد دی به دوکه کولی نشي، نه به دی په غلطه لاره اړولی شي. د دغه وخت نه چې بیا دی کم کردار ادا کوي، نو دا به د وطن او د قوم دپاره او د ځان دپاره او د معاشرې دپاره ډیر سودمند وي. الله دې موږ له په دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.